باب دې په بیان د دې الایمان الذي يدخل به الجنه باب دې په بیان د هغه ایمان کې چې کوم ایمان هغه سبب د دخول د جنت او باب دې په بیان د دې کې چې څوک تمسک بما امر به وکړي چې الله تبارک وتعالى کوم حکمونه دي د نبی صلی الله علیه وسلم کوم طریقې دي هغه باندې تمسک وکړي نو د انسان دا جنت ته داخلي دا کوم ایمان دی چې هغه ایمان سبب د دخول د جنت وای ابو ایوب دې خپل نوم خالد بن زید انصاری دی هغه ویل ان اعرابيا جو عربي باندې والا خړې عرض رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وو په سفر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سفر کې فاخذانی ولکلو بخطامنا قته او بزمامها ختام د کوکې د پیغمبر علیه السلام او یا زمام ختام دې ته ویل کېږي چې اورته چاغه د هر څه نه جوړې نو هغه ته حلقه واچي د ساریو په دې خلک کې واچي دې ته ویل کې یو زمام دی او زمام دې ته ویل کېږي چې هغه د ساروی په دې فضا کې واچي دا امام ازهری رحمه الله هغه دا خو صاحب د مطالب وینا زمام هغه دې ته ویل کېږي چې د اوف په سر کې چې کوم واچي هغه ته زمام دا ویل کېږي او چې کم په دې فضا کې واچي هغه ته ختام ویل من نیول او په ختام د ناقید پیغمبر علیه السلام باندې او به زمامها زمام مهار د اوخته ویل کېږي او زمام د اصل واغ ته ویل کېږي چې کوم خلک اچول کېږي یا هغه مهار د چا د اوخته ویل کېږي دی اونې ودې د نبی صلی الله علیه وسلم د اوخه د هغه مهار کونی و دا طریقه د سوال عربي دا مناسبه نه دا غیر مناسب طریقې باندې سوال چې مهار کونیو او وی چې نو ما ته خبره وکړه نو ته تللی نشي دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم د شان سره د پیغمبر علیه السلام د ادب سره دا مناسب نه د دې نه دا مسله معلومه شوه چې علما هغه به د عوام سره معامله د شفقت کوي معامله د سهولت کوي هغه چې کم خطایا کوي هغه نه کم بیا د بي واقع کیږي نو هغه به معاف کوي هغه ته عفو دغه کې دي چې عوام هم دا طریقه وشي ته مثال دا ذکر وي وده به خو ټیم وي او دا چې دروازه به ته وي او چې ته وی ني مشپدا او بل راغلي دي یله سه مړ کړی دي او لس تختې او پوری چلکړې ووري پکې لګاوي دا چې دروازه به ته چې دې څه چلو یو راځي یو مسلې تاسو مسلې تاسو دې فرض تاسو نو بیا کوی چې تاسو څه څه افاد ملک کې نه ګډ وډ چې دومره حضور دروازه ندی کې بس عفو د سهولت معاملې به ذکر د نبی رسول الله نه چې سوال کوله مناسب طریقې باندې ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يا محمد راوي شك اخبرني ما خبر راکړې ما باغ سلباني او قربني من الجنه ما نزي کی ما در جنت وما اغثي يباعدني ما لك من النار دورنا نو قال دا ابو ایوب دا وای نو چې دا خبره وکړه فكف النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بن قدرت الوقت چې قدرت الوقت ثم نظر به نبی صلی الله علیه وسلم کتل فی اصحابه نبی صلی الله علیه وسلم کتل صحابه او ثم قال نبی صلی الله علیه وسلم لقد وفق هذا او لقد هدي لقد وفق فتاقي سرا دا تعجب وکړ نبی صلی الله علیه وسلم چې دا څومره وکړه اعرابي او دغه چې زیات حاجت او ضرورت ته ورته راهنمایي شي اته کوم د کار دې هغه ته ورته هدایت شوی لقد وفق فتاقي سرا توفیق ورکړی شوی دې کستا یا هدایت دې کستا شوی دې توفیق ورکړی شوی الله تبارک وتعالى قدرت د طاعت پکې پیدا کړي
او الله په ورته هدایت وکړ چې کوم اصلي بنیادی چیز دی د هغه سړي ذهن ته ورته الله پاک هغه هدایت وکړ هغه خبره ته ذهن کې واچو نو قال كيف قلت پیغمبر اسلام ورته سړي وی بیا و دا دې چې نبی رسول الله وی كيف قلت دا سوال دوباره نبی رسول الله سلام وی بیا وی ولې نبی رسول الله ته وویل چې هغه شیراته او په جنت ته مې نږدې کې او جهنم نه مې لري کې نور او نبی رسول الله سلام ته دوباره وی دې ویلې بیا تاسو کې دا وجه داوا چې نبی رسول الله دوباره ذکر تاسو کې چې صحابه او علم کې خبر راوړي چې صحابه ته دې پته ولګي چې سوال ډېر مهم دی چې صحابه به باندې پوښي هغه کوم شی چې جنت ته سره داخلي او جهنم نه باندې کې صحابه ته علم کې ذکر تاسو قال فاعاد كيف قلت سنوي قال هذا ويوب فاعاد عربي سؤال معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی السلام فتعبد الله عبادت ولا تشرك به شيئا مخکې ویلو وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم صله رحمك تصل رحم همدردی کوو د ذوی قربا سره په خیراتو کې په احساناتو کې هغه سره احسان هغه سره نبی له صلوات و سلام دلته تصل الرحم دا خصلت ورسره دی ځکه نبی له صلوات و سلام ته علم چې دا صله رحم نه ذکر تصل الرحم الامر ورته ذکر په نسبت سره دې سړی ته تصل رحم ډیره مختلفه او یاد آله چې حقوق شرعیه چې کوم د انسان په ذمه باندې یو دوه قسم یو حقوق الله دي دویم حقوق العباد حقوق الله نو بیا هغه دوه قسم سره دي یو بدني دی او بل مالی نو نبی له سلام جواب ډیر وجیب و ډیر مختصر نبی له سلام و وجه کې د ټول حقوق ته اشاره تقیم الصلاة عبادت بدنی ته اشاره چې څومره اعمال بدنی دي د ټول ته اشاره وتؤتي الزکات عبادت مالیه ته اشاره چې څومره عبادت مالیه د ټول کې داخل همدارنګه وتصل الرحمه دغه حقوق العباد ته اشاره بیا په حقوق العباد کې حقوق العباد ډیر دي په حقوق العباد کې نو ذکر د چا وکړو د صله رحمی وکړو ځکه دا ډیر اهم دی دا ډیر اکثر واقع کېږي تعلق د ذوی الارحام سره د قرابات سره دا ډیر زیات وي دا هر سړی دې ته محتاج دی کثیر الوقود ځکه نبی اسلام په حقوق العباد کې صله رحمی دا ذکر او حج ذکر نکړ نبی اسلام روزه ورته ذکر نکړه ځکه دا ټیم نه د حج نو د روزي ټیم نو نبی اسلام ورته دا غي ذکر وکړه ځکه دا زمانہ د نه حج و نه د روزي و دا غي ذکر نبی اسلام په نکړه او بیا ورته دعنا قطع صلی رحمی کو دعنا قطع کو پرې ځکه دی خو د پیغمبر علیه السلام د دې اوخه مهار نیولې او امامي دا نیولې مقصود دا سوال بلا مشقت وکړه چې جواب ورته ملاو شو نبی رسول الله نه کړ روز خو خبرې د جلال د کوخه پرې وای ومن بعد هذا محمد بن حاتم الرحمن البشري قال حدثنا ابو قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن مسعود وأبو عثمان أن ما سمعه سنده حتى يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فدی سند کې محمد ابن عثمان ابن عبد الله راغلی او مخکې سند کې عمرو ابن عثمان دا راغلی دا دویم سند کې چې محمد ابن عثمان دی دا وهم دی دا غلطیا د شوبانه راغلی دا اصل کې د عمرو ابن عثمان چې دا اول طریقې د سند کې کوم راوي ذکر د عمرو ابن عثمان هغه صحیح دی دا دویم طریقه کې چې کوم سند محمد ابن عثمان راغلی دی نو دا نوایا ومن بعد حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا ابو الاحوص قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق بن سعيد قال عن شيبه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال پیغمبر علیہ السلام فقال لي على ما تدللت بذات عملك اعمله اذا عمد عملك يدنيني من الجنه ويباعدني من النار
قال پیغمبر اسلام علیه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل ذا رحمك فلما ادبر رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام علیه ان تمسك بما امر به کوم ورته امر کول شي په دې تمسک کې نو دخل الجنه او پروت ابن ابي شيبه کراغله ان تمسك به دا تمسک کې په دغه شی باندې چې کوم شی باندې ورته امر کړی شوی دی نو دا سره دا په جنت دا سبب د دخول جنت دی قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا عمران قال حدثنا وكيع قال حدثنا نشأ بن سعيد عن ابي هريره ان عربيا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادلني على عمل اذا عملت فادخلت الجنه. دا اعرابي چې کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا راغلی نو دا اعرابي دا یو سړیو د شیخ تبیری او دې ته ابن المنتصر ویل هم دغه سوال یو بل صحابي نبی رسول الله کړی دی چې هغه سحر ابن قعقاع باهلی نبی هغه دا سوال کړی و نبی رسول الله نه چې دلته سوال کړی دا ابن المنتصر نو دا راغی پیغمبر علیه السلام نه نو دا تاسو وایم قال رسول الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتقول رسول الله قال والذي نفسي بيده لا ادري ولا هذا شيئا ابدا ولا انتم مسلمون. ودي پیغمبر علیه السلام دلته تقيم الصلاه المفروضه وتؤتي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان صوم رمضان ذکر کړ حج ذکر کړی نه ذکر دی وخت کې دا سره خپل حج روان قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا من عندي ابدا شيئا ابدا ولا انقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سر ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى دې ته دی وګوري نو دا جنت نبی صلی الله علیه وسلم دا څنګه وی جنتی وی دې سړي په ځان باندې التزام د هغه شی وکړ چې کوم شی سبب د دخول د جنت او دا وعده وکړه چې په دې باندې به مداومت کوم همیشه وایي معنا دا چې کوم الله طرفنا په ما باندې کوم امورات دي فرائض دي که ذمہواری ده به ذکر رسول د نبی رسول الله د حکمونو تابعداري چې یو سړی د الله پاک طرف نه کوم احکامات دي او کوم حکمونه دي هغه انسان باندې لازم دي هغه سر ترسي د نبی رسول الله تابعداري کوي نو دا سبب د دخول د جنت او چې دوام دی باندې نو نبی رسول الله فلينظر الى هذا الرجل ځکه دې سړی عزم کړی دی ته دا جنتی دی دا سړی ولې جنتی شو ځکه دې عزم کړی دی په فعل مامورات او دې سړی امر دا سړی عزم کړي په تک د محظوراتو چې زبا مامورات کوم او ما چې کوم منهیات دي محظورات دي راغې نه بدان دي کې فلينظر الى هذا یا نبی رسول الله اشاره فرد جنسی ته فلينظر الى هذا الرجل جنسه د دې سړي جنس ته وګورئ چې کوم سړی جنس رجل هغه تر د محظورات کې فعل د مامورات کې او جنت ته ده او ظاهرم ده دا فرد شخصی ته اشاره نه ده چې دغه شخص ته ولې دا بجنت ته دي کله دینه بل سره راځي هغه فعل د مامورات کوله مامورات ادا کوله او محظورات نظام ته له هغه جنت ته داخلي نو ظاهر دار چې فرد جنسی ته اشاره او یا اشاره د هاذا سره فرد شخصی ته چې فرد شخصی ته شینو دا اظهار دی دا اظهار دی او چې فرد جنسی ته شي دا ظاهر دی فرد شخصی ته ولې اظهار دی ځکه یا نبی رسول الله دا په وحی باندې معلوم چې دا سره جنت یا نبی رسول الله ته په غلبت ځن باندې معلوم شو نبی رسول الله سلام غالبت ځن باندې معلوم چې دا سره دا نه جنت نو نبی رسول الله فلينظر الى هذا دې سړی ته وګوري اندام علی الفعل الذي امر به دې دوام په هغه فعل باندې چې امر ورته شوی دی نو دغه فعل د وجه نه به دا سړی جنت ته داخل شي نو ځکه نبی له سلام علیه چې دې ته وګوري دا جنتی دی یا فرد جنسی ته اشاره ده او یا فرد شخصی ته اشاره ده او اظهار ده چې فرد شخصی ته اشاره ده او نبی له سلام ته معلوم شي
ومنهم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو هريره ولا دا قريب محمد ابن علاء حمدانی هغه د دینون دي نو چونکی د امام مسلم رحمه الله دو استادان ابو بکر ابو قریب امام مسلم د خپل عادت مطابق ولفظ لابي قریب لفظ ابي قریب قال دا دوه استادان حدثنا ابو معاويه دین محمد ابن حازم دي اگر وی کده اعمشنا سليمان ابن مهران هم دي ابو محمد کنیه دا اگر وی کده ابو سفیان کنیه دا طلحه ابن نافع دا دین دي اگر وی کده جابر رضی الله عنه قال جابر رضی الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم راغ پیغمبر علیہ السلام تنعمان بن قوقل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اذا الله پیغمبر علیہ خبر را کدا سورۃ المکتوبہ کله مصفر کما وحرمت الحرام او حرام کما حرام لرا چې کوم څه الله حرام کړی دي هغه په ځان باندې حرام کما هغه ځان باندې حرام کما نو مراد دا چې حرام کما او احللت حلالا او حلال کما حلال لرا حلال وګڼم او حرام په ځان باندې حرام کما ظاهر داري مراد په دې سره دوه امر دي یو داري چې اعتقاد حرام ولرم چې دا الله حرام کړی دي او دویم داري چې زبدا کار نکوم او فاتح احللت الحلال نو معنا دا د دې خلاف تفصیل د حلالنا د کثرت دا عقیده کافي کیږي چې دا حلال نه چې الله پاک دا حلال کړی اندر کافي کیږي او حرمت الحرام یو دا عقیده چې الله حرام کړی دي او بل دا چې دا باندې کې دینه بسان ساتي او تقریر د حلال کې دا کافي کیږي چې دا عقیده وسته چې دا الله حلال کړی ادخل الجنه ذو جنت داخل شو قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام ورته نعم هو لکه چې وسره فرض کوي کوم چې الله حرام کړی دي عقیده د حرمت ولري او بیا د حرام او نزان ساتي څومره چې الله حلال کړی دي هغه اعتقاد د حل ولري دا سبب دخول دی وایم ومنهم قال حدثني هلال بن شعيب قال قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شهاب الاعمش في صالح وفي سفيان عند وفي سفيان عند قال حدثنا عن القرطبي يا رسول الله في الولاده لي ولم احسن على ذلك شيئا ومنهم قال حدثني كذا عن الشريف قال حدثنا حاتم بن عائشه قال حدثنا حسن ابن محمد ابن اعين دا اعين نومه چې دنو د فلار نومه اعين د فلار نومه محمد د اعين دا نه کته نه ورشي وای قال حدثنا عن الراشد بن الله دا ابو زبير محمد ابن مسلم ابن تدرس هغه د دین هغه کې جابر رضی الله عنه ان رجل سأل وای رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي لا تقدم القران رسول الله أدخل الجنة قال نعم قال الله يا عيد ولا ذلك شيئا باب دې په بیان د ارکان د اسلام سری او باب دې په بیان د دعایم او نظام چې د اسلام لوی بنیادونه لوی سری د اسلام سری نو دې کې ارکان د اسلام دعایم بنیادونه اساس د اسلام ذکر کیږي ځکه دعایم اساس هغه د پنځه سيزونه دي چې دې ته بنیاد اسلام وي د اساس د اسلام دي د ارکان د اسلام دي دا دعایم د اسلام وایا وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن سلمان قال حدثنا وقال يا سلمان بن حجاج احمد بن علي بن سعيد بن عبد هغه روایت کې د چانه د ابي مالک اشعرينا هغه روایت کې د سعد بن عبيده دنا هغه روایت کې د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ وعنهم دلته ابن عمر رضی الله عنه هغه روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم قال بني الاسلام على خمسه اسلام بنا شیخ په پنځه په دی اول روایت کې خمسه راځي به دویم روایت چې راځي بني الاسلام على خمسه دریم روایت چې راځي بني الاسلام على خمسه څلورم روایت چې راځي بني الاسلام على خمسه نو دلته على خمسه راځي بعض روایت کې على خمسه دار کچېته مراد دې نه خمسه دینش بیتنا ارکان مرادی اشیاء مراد بني الاسلام على خمسه ارکان بني الاسلام على خمسه اشیاء
اسلام دا بنا د اسلام په پنځه ارکانو پنځه سيزونو باندې او علی 50 شي بني الاسلام على 5 خصال اسلام دا بنا د اسلام په پنځه خصلتونو باندې شي بني الاسلام على 5 دعائم یا على 5 قواعد پنځه قواعد باندې پنځه دعائم باندې د اسلام بنا دا شي نو به موټا راو نو على 5 يعني على 5 ارکان بيدار قانون على ان يوحد الله يودا چلا تبارک وتعالى به یو وګڼي د الله وحدانیت او اقرار وکي او اقام الصلاه و ایتاء الزکات و صوم رمضان والحج دا پنځه سيزونه ورته دي نو فقال رجل دا سړي ویلي الحج و صيام رمضان معنا تاسو صيام رمضان مخکې کو حج دی ورسته کو نو معنا دا اعتراض دی چې اصلي روایت راغلی دی الحج و صيام رمضان حج مخکره صيام د رمضان دا ورسته چې دا خبره پر خالد بن عمر دا سنت چې تا ویلي چې حج مخکره صيام رمضان ورسته نه صيام رمضان والحج صيام رمضان مخکره او حج ورسته پر ویلي هکذا سمعت هم دا سمع اوریدل دا خبره دا روایت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چې صيام د رمضان مخکره او حج دا ورسته دي دلته په روایت کې اصل کې چې ته حج مخکې شوی چې ته ورسته شوی بعد کې روزه مخکې شوی بعد کې روایت کې حج دا مخکې شوی او په دې روایت کې حضرت عمر بن عبد الله بن عمر رضی الله عنه انکار وکړ په دې سړي دا څه مو وایا چې حج مخکې دی صيام رمضان ورسته نه صيام رمضان مخکې دی حج اوس یو خو سوال دا دی چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه په دې سړي باندې انکار وکړ ځکه د عبد الله بن عمر رضی الله عنه امدقه روایت راغلی چې الحج مخکې دی په چا باندې صوم رمضان عبد الله بن عمر هم دا سروت په خپل کړي او چې خپل کړي په سړي باندې انکار دا ولې یا موږ وایو چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دروي دوه پیری او یو پیرا تقدیم د حج راغلی دی او بل ځل تقدیم د صوم راغلی عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې دروي په ټول طریقو باندې راغلی او دروي اوریدلې په ټول طریقو باندې په دوه وختونو یو روایت کې په یو وخت کې چې اوریدلې تقدیم د حج په صيام رمضان راغلی بل روایت اوریدلې په بل وخت کې تقدیم د حج صيام رمضان راغلی په حج باندې چې کله عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت ذکر کو صيام رمضان مقدم کو په حج باندې نو دا سړی په باندې رد کو حج مقدم کو عبد الله بن عمر رضی الله عنه دې چې ما باندې رد مکو دا ته د کوم شی علم نوي د کوم شی پوهه تا ته نوي دا کې په ما باندې رد مکو اعتراض را باندې مکو چې پیږي نه دا صعيب نه ده دا ما چې کوم خبره وکړه تقدیم د صوم امداسي هم د نبی رسول الله نه روایت راغلی ودې کې نفي دا نشتا چې دا بل روایت نه ده ورته دې نفي نشتا چې تقدیم د حج په صيام رمضان باندې دا روایت نه ده راغلی دا نفي نه ده کړی نو معنا دا چې روایت هم راغلی دی تا علم نشتا کوم اعتراض مکو دا چې ما د نبی رسول الله سلام نه اوریدل یا موږ دا جواب چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه دا دوه پیری اوریدل په دوه طریقو باندې اوریدل او کله چې دا سړی په باندې رد وکړ عبد الله بن عمر رضی الله عنه باندې چې رد وکړ نو هغه بل طریقه د دې په ذهن کې تسر نه و هغه یې راشو نو ځکه هغه نه انکار وکړ هغه نه انکار وکړ نه صيام رمضان مخکره او حج ورسته هکذا سمعته امداس ما اوریدل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبی علیہ السلام نے امداد دی دا اوریدل عمرو بن سلام رحمه الله هغه دا وایي چې ابن عمر رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې ما دا اوریدل چې صيام رمضان مخکې حج وروسته او د دې
مقابل کې چې حج مخکې کې صيام رمضان دین نه هیو دا ونی به ځکه دا واو چې جنو دا تقاضا د ترتیب او اکثر علما هغه دا و چې واو تقاضا د ترتیب خو جمهور علما و چې واو تقاضا د ترتیب نه بلکې دا حضرت عبد الله بن عمر دوار سره په باندې روایت اوریدل او واو تقاضا د ترتیب نه کې چې صيام رمضان حج مخکې نو معنا دا چې حج مخکې نازل شوی صوم رمضان وروسته نازل شي دا څه نه ده بسل کې فرضیت د صوم د رمضان دویم کال د هجرت راغلی حج یا پشپغم نه هم کال د هجرت باندې راغلی نو باید دا دی چې کوم شی هغه او مقدم وي په ذکر کې دا غي مثال د هغه نزول د هغه فرضیت مخکې باید درته هغه د مخکې ذکر شي نو صيام رمضان مخکې نو هغه دا مخکې دی او حج ورسته دی نو هغه ورسته دی او یا مونږ دا وایو چې دلته دا تقدیم او تاخير محتواله ورسوای راغلی حج چې ته مخکې ذکر دی چې ته ورسته ذکر او چې ته روزه مخکې ده چې ته حج دا ورسته ذکر لیکن مونږ وایو اصل کې دا دواله روایتونه ساتي دواله روایتونه سمو کې حج مخکې ده روزه ورسته دا روایت ثابت دي کومه کې روزه ورسته د حج مخکې دا روایت دا ثابت دي دا روایت دا ثابت نو دی وجنا نو دلته دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به باندې رد کو چې دا دواله روایتونه په دواله طریقو باندې نو دا ثابت نو دې په مابین کې منافات څه تقدیم او تاخير دار راغله چا تقدیم کړو چا تاخير چا حج مکه کړي باز روایت کې روزي ورسره کړي او چا روزه مکه کړي حج ورسره کړي عبد الله بن عمر رضی الله عنه پر روایت کې روزه مکه حج ورسره دی بل صحابي پر روایت کې دي کې حج مکه د روزه د ورسره دا تقدیم تاخير دا کیږي او بعض علماء په دې باندې رد کړي او کدا چې راویان ولګي تقدیم او تاخير وکي دا خو عیب پیدا کوي پچا کې پرې دا خو به عیب پیدا کوي بیا په پرې ته باندې وصول اعتماد ختم شي وصول اعتماد به ختم شي چې یو نبی له صلوات و سلام یو لفظ مخکې ذکر کړی چې ورسره ذکر کړي نبی له سلام ورسره ذکر کړي او بل مخکې هغه دا ذکر بیا وصول اعتماد دا ختم شي او بعض دا ویلي چې دلته حج د ابن عمر رضی الله عنه پر روایت کې دی کې مقدم شوی روایت د ابو عانه فرعین راغلی هغه کې امداد ابن عمر رضی الله عنه حج مخکې کړی چې حج مخکې کړی نو د رجل ورته اجعل صيام رمضان اخره صيام د رمضان اخر وګرځوا کما سمعت من في رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد خبر ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تخلنا اولاد لیکن مونږ وایو چې کوم روایت کې راځي چې عبد الله بن عمر بن حج مخکې کړی دی هغه روایت د دې روایت سره کوم امام مسلم ذکر کړی دی په مقابله نشي کولای دا صحیح روایت دی او دا ثابت روایت دی او دلته عبد الله بن عمر بن حج مخکې کړی دی صوم مخکې کړی بچا باندې په حج صوم مخکې کړی په حج او باطل دلته په روایتو کې چې بعض فزونه ذکر دی بعض ذکر نه دی دا تفسیر دراویان چراویان بعضو زیات ذکر کړي او بعضو کم ذکر کړي تاسو ویلو د دې نسبت نبی صلی الله علیه وسلم ته نشي آیا او چې ولا حدثنا سالم كان قلنا سالم ولا حدثنا جمع تبين من بدايه ولا حدثنا سالم الوالد ولا حدثنا سالم الوالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الاسلام على خمس دعائم على 5 خصال على 5 قواعد على أن يوحد الله ويصبح لمحيطه الإمام ليس أن يحدث وبما حدثنا عبيد الله وعاد ولا حدث ولا حدث عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 خصال بنا الإسلام شهد على 5 خصال وفي سلسله نوانه سوال دا دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې پنځه سلسله ذکر چې بنا د اسلام بنیادونه د اسلام پنځه سلسله
او نبی رسول الله د معاملات ذکر نه دی احسان ذکر نبی رسول الله نه دی د معاشرت ذکر نبی رسول الله نه دی چې توجه څنګه کوي د دې ذکر نبی رسول الله نه کړي او دام د اسلام بنیادونه دي او دام هغه ضروری امور دي او مهمترین امور دي د دې ذکر ول نبی رسول الله متدا جواب چې مقصود د نبی رسول الله دا نه دی چې ارکان د اسلام په دې پینځو کې منحصر بلکې نبی رسول الله اساس او بنیاد د اسلام هغه دی او دا باقی اعمال دا فرع د دې اعمال دي دا باقی چې کوم اعمال دي هغه د دې فرع دي شک نشته چې معاملات معاشرت دا اهم شعبود دین دي لیکن مقصود اصلي هغه عبادت مقصود اصلي دا عبادت اهم شعبې دي او عبادت مقصود اصلي مستبلیغ جهاد او تدریس مثال لا وهله دا ټول دا ذریعہ د مقصود اصلي دا وسائل د مقصود اصلي ځکه مقصود اصلي هغه عبادت یعنی مقصود اصلي دا څلور عبادتونه دا باقی عبادتونه دا باقی اعمال په دې باندې متفرع دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ځکه مقصود اصلي عبادت معاملات مهم ترين دي معاشرت مهم ترين دي هغه په دې باندې بنا تبلیغ مهم ترين دي جهاد مهم ترين دي درس مهم ترين دي او دا ذریعہ وسائل د مقصود اصلي نو مقصود اصلي دا څلور سيزونه یعنی مقصود اصلي دا عبادت دي او باقي په دې باندې متفرع دي نو نبی رسول الله اساس او بنیادونه ذکر کړو مقصود ارکان د اسلام دي او په دې کې حصر مقصود نه دي چې امدادي او نور نه وایا وفيما حدثنا ابن عمير قال حدثنا قال حدثنا عن ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحدث ابو سعيد قال عبد الله بن عمر على یو سړي ویل عبد الله بن عمر رضی الله عنه تا هغه ته ویل الا توذو ایا سوال غزا نه کې او سوال jihad نه کې قضا ولې نه کې چې دا خبره وته وکړه چې سوال غزا نه کې نو فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما النبي صلى الله عليه وسلم ناولي دي بنیادونه د اسلام دا پیندني ظاهر معنا دارا چې دا غزا دا په ټولو باندې لازم نه ده بلکې په اسلام بنا شوی په 15 سيزونو باندې او غزا په دې کې نشته ده او اشاره دې ته وکړه چې دا فردیت د چا د غزا دا په اوقات مخصوصو کې ده جهاد په خاص اوقات کې فرض ده چې دشمن حمله وکړي یا دشمن د مسلمانانو ځای ونیسي دا په ټول اوقات کې نه ده ټول اوقات کې نه ده اوقات شدا سيزونه دا د اسلام بنیادونه دي دا په ټول اوقات کې پتا باندې دا فرض په هر وخت کې چې کال برابر شي پتا باندې زکات باندې دا فرض دي چې کله کوم وخت کې سو اگر رمضان میاشت روزه پتا باندې فرض د وخت د مانځ راغی مونږ باندې فرض او چې کله طاقت ستا برابر شو د حج نو تا باندې حج نو دا فرض نو ځکه ورته ته ولې غزا نه کې په بنیادونو د اسلام کې غزا دا نشته نو ځکه دی ورته معنا دا ده چې د هغه فرضیت په خاص اوقاتو کې ده په ټول اوقاتو کې نه ده يقول ان الاسلام وجعل خمسه للحافظين وذكر شهاده لا اله الا الله اور شهاده لا اله الا الله ذکر او محمد رسول الله ذکر یا دا تفسیر دراوی او یاد اده چې اصل روایت هم امداد راغلی او دلته اکتفا باحد القرینتين دغه د دې دوه کومه بین د لا اله الا الله محمد رسول الله کومه بین کې تلازم دي نو اکتفا باحد القرینتين شوی دی یو ذکر دی او بل ورته لازم دی او یو قرینه ذکر ده او بل ورته معان نو ذکر دا ذکر نه دي اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه سيدنا